السلام علیکم ملګرو، زه د پیښور نه ستاسو دوست محمود جان بابر د یو ډېر لوی پښتون اتل او هیرو یو نوې کیسه سره ستاسو مخې له حاضر یم. کیسه خو ډېره زیاته زړه ده. د تېر 1.5 سل کاله وړاندې زمونږ د دې سیمې یو پښتون ډېره لویه کارنامه کړې وه چې د هغه کارنامې په نتیجه کې دا په هغه یو څو واقعاتو کې وه چې د انګریز د دې سیمې نه په تلو باندې مجبوره شو. ډېر کمو خلکو ته به معلومه وي چې زمونږ د تیرا سره تعلق لرونکي شیر علي خان کوکی خیل هغه ځوانو چې چا د تورو اوبو یعنی کالاپانی د بنګال په جزیره انډیمان کې په یو جیل کې دننه یو دومره لوی کار کړو چې انګریز سرکار تر اخره وخت پورې بالکل حیران پاتې و چې اخر دا مونږ سره وشو نو څه وشو. او بیا هغه دا په هغه واقعاتو کې راغو چې د هغې په نتیجه کې انګریز د دې سیمې نه په تلو باندې مجبوره شو. شیر علي خان کوکی خیل اول د انګریز سره پیښور کمشنریټ کې انګریز کمشنر سره ملازمو او دا د انګریزانو یو وفادار سپی په بللی کېدو او دا په شامل کړی په هغه چې کومه د دې دسته وه چې کوم به په اسپو باندې ډیوټي کوله هغې له به یې ګوډسواره دسته ویله. شیر علي خان بهادر هم و او انګریز سرکار دیله د دې د بهادرۍ او د خدماتو په نتیجه کې دته یو تمانچه یو اسپه او یو سرټیفیکیټ ورکړو چې دا به د هغه وخت ډېر لوی اعزازات شمارلی کېده او خلکو به په دې باندې ډېر زیات ویاړ او فخر کولو چې هغې ته د انګریز سرکار نه د خدماتو په نتیجه کې دومره لوی انعام ملو شوی دی. شیر علي خان د پیښور په چاونۍ کې د کمشنر په دفتر کې خپل ملازمت کولو او په دې دوران کې دا کالو 1800 یو کم اویایم یعنی 1869 نن تقریبا 1.5 سل کاله وړاندې د خپل دفتر سره نږدې دلته کمپنی باغ ورته وی د انګریز سرکار دلته ځان دپاره د یو پارک جوړ کړو دی ته به کمپنی باغ ویل. د ته مخامخ شو هغه دشمنانو کې یو کس چې د چا سره د دې خاندان دشمنی را روانه وه. دوی خپلو کې خپلوان هم وویلی کېږي او دا هغه وخت و چې شیر علي خان حمله وکړه او خپل هغه دشمن چې ویلی کېږي د دې تربرو هغه یې ووژلو. شیر علي خان لاس په لاس ونیوی شو او هغه عدالت کې پیش کړی شو. عدالت کې په ده باندې کیس ثابت شو او چې کیس ثابت شو نو همالته ده ته سزای موت ورکړی شوه. خو د دې انګریزان افسران را مخې شو او هغوی عدالت ته لاړه هغې ته درخواست وکړو چې شیر علي خان چونکې ډېر ښه سړی دی ډېر ښه اخلاقي دی او په خپل کار کې هم ډېر زیات تکړه دی نو دې دپاره سزای موت دې ورته ختمه کړي یعنی پانسي دې ورته نه ورکوي او ده ته دې ټول عمر دپاره چې کومه عمر قید سزا دې ته ورکړی شي. عدالت د هغوی په درخواست باندې ده ته د عمر قید سزا ورکړه خو ورسره یو نوی اډر وکړو. هغې دا وویل چې دا د عمر قید سزا به شیر علي خان په کالاپانی کې تیروي. کالاپانی د انډیمان جزیرې دی نن سبا هندوستان سره دی. د کلکتې نه د بنګال په اړخ باندې قریبا په اوبو کې دننه 600 کیلومتره ویلی کېږي چې دا په اوبو کې دننه دی. دا قریبا 1000 جزیرې وي او دلته دا جیل جوړ کړی انګریز او دلته به هغه قیدیان ساتلی کېده چا به چې انګریز سره جنګ کولو د ازادۍ هغه جنګ چې کوم د 1857 یا د تحریک خلافت د وخت چې کوم د مسلمانانو چې کوم جنګ کولو لګي او په دې کې هغه خلک و چې هغه مسلمانان هم و زیاتره پکې مسلمانانو او په دې کې به هندوان هم په دې کې به سکان هم هغوی به راوسته او د کالاپانی په دې جیل کې به هغوی ساتل. دلته به هغه قیدیان راوسته چاته به چې ډېره زیاته سخته سزا ورکوله. شیر علي خان هم دلته راوستی شو. دا هغه دور و چې کله به د جنګ ازادۍ چې کوم هغه خلک و چې کوم انګریز نیولي و هغه په دې جیل کې پراته و. په دې کې داسې 3 علما هم شامل و چې په هغوی د پټنا او د دلی په علاقو کې به د انګریز خلاف خلک راپاسول او ویل به چې موږ د انګریز خلاف جهاد کول پکار دي. نو هغه علما هم په دلته موجود وو. شیر علي خان دلته راوستی شو. دی دلته په خپلو سترګو باندې هر څه وکته. شیر علي خان وایي خپل ملګرو ته یې وروستو کیسه کړې چې ما به کته چې دلته به په خلکو باندې ډېر زیات انتهایي ظلمونه کېده. داسې ظلمونه چې ما کله په ژوند کې نو اورېدلي. ما خو د انګریز ډېر ښه ایمیج کتلی و. ما خو په نظر کې هغوی ډېر ښه خلک و ځکه چې ما په پیښور کې کله دوی سره کار کولو نو په پیښور کې به دوی هغه حالات نه کوم چې دلته په کالاپانی کې د قیدیانو سره دوی د خپل ارسکۍ لګیا دي. نو دلته دی وایي چې ما دا فیصله وکړه چې ما له پکار دی چې کم از کم یو ډېر لوی انګریز افسر که چېرته ما ته په لاس ته راشي نو پکار دی چې هغه دې زه ووژم. او همدغه وخت چې ده دا فیصله وکړه نو دې سره دی خپل د قید دا وخت هم دلته تېرولو. نو دې کې د ده اخلاق هم وایي چې ډېر زیات ښه او د ده کړه وړه ډېره زیاته ښه وه. نو دې باندې هغه پابندیانې نه وې چې کومې په نورو قیدیانو باندې وې چې دی به د یو بیرک نه بل بیرک ته نه شو تللی. او څه خلک دا هم وایي په څه کتابونو کې دا هم لیکلی شوي دي چې دته یو اسان کار ورکو. د هر قیدي نه به یو ګران کار اغوستی کېدو خو دته یو اسان کار ورکو.
او هغه اسان کار دا چې دته ویل چې ته اوستره ورکړې و چې ته به د قیدیانو حجامتونه کې اختب ورته واړه کې د ګیره برید پورته ټکې او دا کارونه پورته کې نو ته به ستا کار به اساني نو دې کې دې ته دا هم ازادي اصله و چې دې به یو بیرک نه بل بیرک ته هم تلی شو او دې به چې کله خلکو کتو نو خلکو ویل دا خو ډېر ښه سړی دی دې خو د ورځې روجې ساتي او ټول منځونه کوي او کومې پیسې چې ورسره بچم شي نو هغه پیسې که ورته میلوم شي نو په غریبانانو قیدیانو باندې خوري نو انګریز ته د ده نه هېڅ یره نه کېده په دې دوران کې به د ده د ارمان او که چېرته یو غټ انګریز افسر راته میلو شي نو زه به قتل کم نو زه به کم از کم د دې مسلمانانو او د دې هندوستان د دې خلکو بدل به د انګریز نه والم او د زړه به پرې یخ شي کم او د خلکو د زړونه به هم یخ کم د ده قسمت یا ښه ورته وایي یا بد ورته وایي چې اچانک د 3 کاله تقریبا تیر شو نو د 8 فروری ورځ وه او دا کالو 1372 یعنی 1872 د هغه وخت وایسرای هند لارډ میو هغه دا فیصله وکړه خپلو ملګرو سره را روان شو د سکاټلینډ نه او د سمندرونو په لارو باندې به په مزې چرچې کولې په لاره کې پارټیانې کولې په دې کې به چې په سوونو ښځې او سړي دې سره خپل ملګري ورسره یوځای په هغه جهاز کې را روان نو دې پکې دا فیصله وکړه چې ما ته په کار دی چې زه د کالاپاني د جیل هم وګورم ولې چې وقتاً فوقتاً به دته دا اطلاعات رسېده چې د دوی په دور کې د قیدیانو حالات ډیر زیات ښه نه دي او وایي ته په خپل وخت کې څه داسې کارونه هم کړي چې هغې سره قیدیانو ته لږه اسانتیا هم رسېدلې وه خو دا هغه وخت و چې خپل اجل دې کله د کالاپاني د جزیرو ته راورسولو نو هغلته کوم چې موجود خلک وو هغوی بیا کتابونو کې لیکلي دي خصوصا دلته مولانا محمد جعفر تانیسیري و هغې خپل کتاب تواریخ عجیبه کې دا لیکي چې کله لاړ میو دلته راورسېدو نو دلته په هغه وخت کې ډېر لوی لوی خلک پراته وو چې د انګریز سره به جهاد کولو په دغه سیمه باندې او هغوی مختلفې سزاګانې تېرولې لاړ میو چې کله راورسېدو نو دته دلته په هغه وخت باندې د 21 توپو سلامي ورکړې شوه د دې نه علاوه چونکې دا هغه جزیرې وي چې د دې نه ګیر چاپېره تښتېدل چېرته د یو قیدي په تصور کې هم نشو راتلی د هغې غټه وجه دا وه که چا به اوبو ته ټوپ هم کړو نو سمندر نه هغه سړک یعنې هغه ځمکه دومره لرې وه چې په لاره کې به هغه ساه ورکه او که د هغه ساه ورکولو نه به بچم شو نو په دې اوبو کې مګرمچانو هغه مګرمچانو به دوی وخوړه نو ځکه به چېرته قیدي د دوی نه د تښتېدو کوشش هم نه کولو مولانا محمد جعفر تانیسیري صاحب هم په خپل احوال کې لیکلي دي چې د څه وشو په خپل سترګو کتونکي حال هغې د کالاپاني د دې جیل په اړه لیکلی دی او د شیرعلي خان افریدي دا ټوله کیسه هم پکې لیکلې ده د دې نه علاوه یو مقاله زموږ د پښتنو سیمې فیروز خان افریدي چې مختلف کتابونه لیکلي دي او د ډېر وخت راسې په قطر کې مقیم دی د کاروبار په سلسله کې هغوی هم په خپله مقاله کې دا لیکلي دي چې دلته به کوم قیدیانو او کوم مجاهدین او علما به نو انګریز به په هغې باندې ډېر ظلمونه کول او ډېر سخت مشقت په یې اغوستو او هغوی هم د دې خبرې حوالې ورکړي دي چې د دې ځینه وتل څه اسان کار نه و د دې نه علاوه دلته یو انګریزه لیکونکي وه چې د هغې نوم ډاکټر هیلن جیمز و هغې هم په خپل کتابونو کې د دې ټول قتل دا ټول احوال داسې لیکلی دی چې کله لاړ میو کله دې جزیرې ته راورسېدو نو دلته ټوله ورځ دې کارخانې وکتې جیل یې وکتو او مختلف ځایونه یې وکتو نو په ده باندې ماښام شو نو د دې ملګرو ورته ویل چې موږ له د دې ځای نه وتل په کار دي راځئ چې موږ هغه جهاز ته لاړ شو چې کوم د اوبو جهاز په ډوبو اوبو کې ولاړ دی او موږ به هلته خپله شپه تېره کړو بیا به موږ خپله لار ځو خو لاړ میو ورته وویل چې نه زه له غوندې یو پوټی غوندې دا چې کوم دلته مشهوره وړوکې غوندې داسې غرو پهاړي ورته ویل زه د دې ځای نه دا هم کتل غواړم هلته چې لاړو هلته د نور سترګې د ډوبېدو چې هغه منظر یې چې وکتو نو په هغې کې بالکل خخ هلته پاتې شو هلته د پاتې کېدو نه پس ته دا ویل چې یاره زه به لږ په ارام د دې ځای نه لاړ شم دی په دې ټول ماحول کې داسې راګیر شو چې ده ته پته مونه لګېده چې څه وخت تیاره شوه دی بیا خپلو ملګرو سره لاندې را روان شو او دی هغه کښتۍ له به تلو چې په کومه کښتۍ کې به دی کېناستو او دی به هغه د اوبو جاز ته تلو کوم چې د دې خپل جهاز او دی کې به دی ګرځېدو نور ملګرو ورته هلته انتظار کولو او دې وخت کې دې سره د دې کورودانه هم یعنې د دې ښځه هم دې سره موجود وه دا چې څه ټایم وایي دې کښتۍ ته رارسي دلته شیرعلي خان پټ ولاړ دی او د هغه په زړه کې دا ارمان دی چې ما سره نن دا کومه چاړه ده چې په دې باندې یا خو زه وایسرای هند لاړ میو یا دې سره راغلي دي ملګرو کې څوک نه څوک قتل کم چې زما د خپل ارمان پوره شي په دې کې د چا وایي دې ته خیال نه او اچانک دې وایسرای هند ته ور ورسي او دې وخت کې تیاره وي خلکو ټارچونه نیولي وي د رڼا دپاره خو چاته دا ښکاره نه شي د شاته نه
ورټوب کی او د وایسرای هند په شا باندې ورسور شي او شاته نو په دې مړای باندې د خپل چاړه راکاږي چې دا چاړه راکاږي په دې وخت کې چغې سوري شي نو په دې چغو کې اچانک هغه خلکو چې په چا په لاس کې ټار شي هغه ټارچونه د هغې نه وغورځېږي بالکل مکمله تیاره شي چې مکمله تیاره شي په دې کې ورته خلک په ده باندې را باندې کی او کوشش کوي چې هلته سکیورټي والا کوم خلک چې دې مړ کړي خو ویل کېږي چې د لاډمیو چې کوم سیکټري هغه را مخې له شو او هغه دې بچ کو خلکو له ویل چې دا تاسو مه وژنئ چې موږ ته کم از کم پته خو ولګي چې دی د چا په وینا باندې دا دومره لوی کار کړی دی او دی دې ځای ته راغلی دی او ده دا حمله کړې ده. دا واقعات دلته زموږ یو معروف تاریخدان محمد شفیع صابر صاحب په خپل کتاب تذکره سرفروشان سرحد کې هم لیکلی ده او په دې کې هم دا ټول واقعات شي دا درې څلورو ډېر مهمو حوالو نه دا واقعه چې کومه وه دا ټوله ثابته ده چې شیر علي خان دا چې کله لاډمیو شاته نه په چاړه باندې ووالو هغه راوغورځېدو نو هلته چې بیا کله خلکو ټارچونه آن کړه نو د خلکو دا خیال و چې کیدای شي دی بچ دا بس معمولي غوندې ګزار وي خو لږ ساعت کې دننه د لاډمیو نه دومره وینه لاړه شي چې هلته هغه ساه ورکړي. دلته دې وخت کې شیر علي خان ته پته نه چې هغه څومره لوی کار وکړو یعنې په هندوستان کې د انګریزانو ټولو کې لوی سرخیل چې کوم ټولو کې لوی افسر بادشاه چې کوم چې هغه سره ټول اختیار هغه ووجلو هیچا ته هم د دې خبرې اډو اندازه نه وه چې دا څنګه کیدای شي ځکه چې د دې نه یو میاشت مخکې تقریبا یو قایم مقام چیف جسټس و د انګریز سرکار هغه هم ویل کېږي چې د دې نه لږه فاصله باندې وجلی شو نو د خلکو دا خیال و چې کیدای شي داسې څه نوې واقعه ونه شي ولې چې د سکیورټي انتظامات به زیات وي خو چاله هم پته نه وه چې لاډمیو د هغه ګلاسکو نه را روان شوی وه د سکاټلینډ او په چکر دې ځای ته راغلی او خپل اجل دلته راوستو او شیر علي خان افریدي ته یې لاس ته وروستو هغه شیر علي خان افریدی چې کله ونیوی شو عدالت هغه نه څو وارې تپوس وکړو تفتیشکارو ډېر کوشش وکړو چې هغوی دې دا ثابت کړي چې دا دې ومنلی شي چې ده دا قتل دلته په دې جیل کې چې کوم لوی علما پراته دي او هغوی د انګریز خلاف د خلکو راوچتولو په چکر کې دلته موجود دي او هغوی سره د دې تعلق جوړ کړي او دې وایي چې دا هغوی لمسولی چې دا وایسرای د ووجي خو د شیر علي خان په خوله باندې اما یو خبره وه هغه به ویل چې ما ته هېڅ پته نشي چې دا کار ما څنګه کړی خو دومره راته پته ده چې په دې کار کې صرف او صرف خدای پاک زما مدد کړی دی او دا ما صرف د خدای په حکم باندې وجلی دی. عدالت هم اخر په دې خبره باندې کنوینس شو او هغې دا خبره ومنله او شیر علي خان یوازې دا کار کړی او بل چا ورسره دا کار نه دی کړی نو یو ځل بیا شیر علي خان ته د مرګ سزا واورولې شوه او د هغه تاریخ چې 11 مارچ 1883 باندې یعنی 1873 باندې دې پانسي کړی شو او د هغه وخت کتونکي وایي چې کله دې د پانسي کوټه کې موجود و کله د پانسي دا رسۍ د دې غاړې له اچوله نو د 3 ځل هغه رسۍ موچي کا او ښکلی کا او خلکو له ویل چې ای مسلمانانو واورئ چې ما ستاسو دشمن ووجلو او دا کار ما صرف او صرف د خدای دپاره کړی دی او ما خپل فرض پوره کړو او زه نن ډېر زیات خوشحاله خپل خدای پاک ته واپس روان یم. دا هغه وخت چې دته د پانسۍ سزا وشوه. شیر علي خان د ډېر وخت نه په تورو تیارو کې پټ دی د تاریخ په تیارو کې پټ دی او موږ ډېرو کم خلکو هغه خلک چې کوم خپل تاریخ اړو لولي نه اړو چاته پته هم نشته چې زمونږ په دې خلکو کې موږ همیشه د پښتنو نه علاوه د نورو خلکو تاریخونه وایو د هغې هیروز پسې ګرځو د هغه اتلان ستایو د هغې ستاینه کوو خو موږ ته پته نه چې زمونږ یوازې یو بېوسه هیرو څومره لوی کارنامې کړي دي. نو د دې سیمې د پښتنو کې شیر علي خان چې یو غریب پښتون او هغه قسمت کالاپانی ته رسي. کالاپانی هغه ځای چې انګریز به همیشه ویل چې دلته به زه هغه خلک راولم چې زه به ته د عبرت نشان جوړوم. هغوی ته هېڅ پته نه وه چې په دې قیدیانو کې به هغې یو غریب شیر علي خان هم هلته بوځي چې هغه به انګریز سرکار د عبرت نشان جوړ کړي او د هغې وایسرای هند به هغه په دې ځای باندې په یوازې ځان باندې قتل کوي. موږ به کوشش کوو چې وقتن فوقتن زموږ بل هغه اتلان او هیروز نور هم را پیدا کړو او د هغې کیسې تاسو ته راوړو او تاسو نه به هم دا تمه لرو چې دا کیسې تاسو په دې خپل ځوانانو کل باندې واورئ چې هغوی ته پته ولګي چې په دنیا کې څومره بهادري د دې ځای خلکو کړې ده. انګریز په تېښته باندې مجبوره کړې وه او لوی هغه وخت کې هغه د دنیا یو سپر پاور نن چې څنګه موږ دنیا کې وایو که نه چې امریکا سپر پاور دی هغه وخت کې انګریز دومره لوی سپر پاور چې د امریکې غوندې ملکونه هم د هغې غلامان پاتې شوي دي. نو دې سره به زموږ دا وشي چې زموږ کوم نوی کل چې دی هغه ته به خپل اصل هیروګانو پته به ولګي د هغه هیروګانو چې کوم موږ کله په خپل د تعلیم په کتابونو کې ورته کله لیکو کله ورته لرې کړو کله ورته ولیکو کله لرې کړو. عجب خان ورته کله په کتاب کې واچو کله یې ترې وباسو. شیر علي خان خو ما په خپله لا تر اوسه پورې چې په کتاب کې نه دی کتلی نو پکار دی چې موږ د خپل کل د دې کیسو نه خبر کړو چې زموږ کومو خلکو دا کارنامې کړي دي. بیا به یو نوي اتل او نوي هیرو سره ستاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو. د الله په